علماء وی نه مونږ له دې خطه کې صرف الله والا نظام پکار دی. هغه وی هغه اجتماع چې په سلګونو خلک پکې یو هغه تر دې ګبین د غټو مچو یو ډومبکه یو زبردست چته وا از خود بغیر د چا د برنګښت کولو نه هغه چتره او پارېدا مولا سړي ته یو تکشت نه کړي او چا چې د پاټا رولز او د تعزیرات پاکستان د نفاس تصور ځان سره راوړو یو پرې خو نه دی ټول هغه اجتماع په مخ کړو کورونو ته وصلول ښه نازیزانو ما وی الله تعالی کله کله د خپل قدرت کرشمه ورخای نو عزم کو چې الله فرمای احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الله فرمای آیا تاسو دا ګمان لې د تاسو دا ځان دې د تاسو دا ځن تخمین لې چې مونږ کلمه وېدا چې لا اله الا الله آیا تاسو باندې ابتلا بنرازي پتا سو باندې امتحان بنرازي د نبی کریم علیہ السلام محفل کې درې حضور پاک بیان کوي صلی الله علیه وسلم یو سړی را پاسید په صفونو را اوړي د بدن ضروري سه پټدا نور بدن پر باندې د رنگ تو دے شونډې غټې دي وختې ګنګراله دي غریب او نحیف سړی دی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ول आवाज ورکړي چې مالک یا اسود نامه ورتلنه ورته او تورا ته څنګه مخکې رواني یعنی سیر درده دا د محفل آداب خلاف تا چې بیان وخت کې سړی په صفونو باندې راوړي او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خپل صحابه داسې ټرینډ کړو داسې زبردست تربیت ورکړو چې یو موقع باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جمعې په ورځ منبر ته برابر شه بیان لپاره او आवाज وکړ چې یا ایها الناس مکانکم و او کسانو خپل ځای باندې کې نه اغل طلاق جماعت نبار یو صحابی را روان دی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اغتر پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا انتظامی حکم اغزیت وقت ورسید بس جیغا لارکی تیناس لارکی یو بل صحابی در پوس کی تا جماعت تولینا نوزی ورطوی حضور پاک وی چه مکانکم فخپل ځای کې نه دی خبرې اورېدو سره زما ځایم دقه چې دا کم ځای مې قدم اوچت کړو نو یو خپه مې وړاندې وه بله مې لا پسې نه وه راوچته کړې ما دام د پیغمبر د فرمان خلاف ګڼو چې دا وړاندنی پسې یا رارستو کوم یا دا رستنی پسې وړاندې کړم همدغه کیفیت سره عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه کېناسته و او چې کله پیغمبر علیه السلام منبر ته برابر شو حضرت ابن مسعود یې وکته چې بار ناست دی اواز یې وله ورکړه تعالی یا ابن ام عبد ابن مسعوده وړاندې راشه مانځه نه بعد ورته بچیا لاره کې ولې ناست دی ورته وی جی ستاسو حکم راته هغه ځای ورسېد چې مکانکم دا مې بیا ناروا ګڼل چې د پیغمبر خبره دې ورسي او زه بیا قدم بدلوم دې وجه نه قرآن کریم فرمایل ما طرف ته ګورئ جی خبره باندې پوهېږئ داسې نه کنه ما وختي دا دومره خبره دې لپاره وکړه چې جواب به ټول راکوئ خبره باندې پوهېږئ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار اللہ تعالی فرمائے چې کله زه یا زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حکم کی یو فیصله کی یو فرمان لګي نو بیا د هیڅ نارینه او زنانه دپاره دا گنجائش او امکان نشته چې هغه پکې خپل د عقل اسونه وزغلی چیرې لږ داسې کول غواړي داسې کول غواړي نه بس الله وایي دغسې آمنا وصدقنا لکه تاسو ته یو مثال وایم دې باب کې زنګ د مذاهب او امامانو کې یو امام دی حضرت امام مالک رحمه الله د درې امامانو او د اهل ظواهرو د هغوی مسلک دا دی چې د سپي خوله پلیته ده او چې لوښه جوټه کي نو 3 ځله 7 ځله 8 ځله مختلف مذاهب دي دا به وینځي او خاوره به پکې مخي ځکه دا خولې ډېره پلیته ده حضرت امام مالک رحمت الله علیه مذهب دا دی چې د سپي خوله پلیته نه ده د سپي خوله پلیته نه ده هیڅ پلیتي پکې نشته خو سره ده دی
چې لوښي کې کله سپی خولو وی نو د دغه امام مذهب هم دا دی چې اووه ځله به یې وینځي یو ځل به پکې خاوره مخې نو چا شاګرد ته تپوس وکړ وایي چې یو طرف ته مذهب دا دی چې خوله یې پلیته نه ده خوله یې پلیته نه ده او بل جانب ته وایي چې اووه ځله به یې وینځي او خاوره به پکې مخې نو یې بچیه چې وایم چې خوله یې پلیته نه ده نو دلیل مې دا دی چې د دې سپي چې کله وله تعلیم ورکړي د ده د خولې ښکار شریعت چې مردارې دله راړي نو درله جایز کړی ځکه چې خوله یې پاکه ده او وی چې دا وایم چې اووه ځله به یې وینځي نو ځکه چې بس پیغمبر علیه السلام نه یو روایت راغلی دی چې فصلوه 7 مرات احداهن بالتراب چې سپی خوله ووایي اووه ځله یې ووینځئ یو ځل پکې خاوره ومخئ وی د پیغمبر فرمان کې بیا عقل کار نه کوي بس هغې ته عملي جامه ورچول خبرانې پوهېږئ او مونږ اوس ډېر عقلمند یو خدای دې رحم وکړي او بیا خصوصا د کالج او د یونیورسټۍ پیداوار نوې رڼا والا دوستان زه پخپله د یونیورسټۍ سټوډنټ یم د کالج او د یونیورسټۍ پیداوار دا خو بیا ډېر عجیب خلک دی هلته ورته مفکوره دا ورکوي چې عقل انساني دا د شریعت نه ډېر مقدم روان دی ته به ورته د الله او د پیغمبر خبره کې او دی به درته چرچڼ عقل روان دی کوي د خدای او د پیغمبر مقابله کې د انسان عقل خو د چرچڼو مرم نه دی نازیزان ورونو نبی کریم علیه الصلاة والسلام سړي له واعظ وکړي چې مالک یا اسودو ملګری څنګه را روانې هغه سړی منهمک راځي وړاندې ځان راوړسو رسول الله علیه الصلاة والسلام ته وایي چې جدا تا کومه خبره کوله زما په زړه ولګېده چې انسان به ځان لپاره انسان نه آقا نه جوړی انسان به ځان لپاره انسان نه مالک نه جوړی د تام انسانیت او د تامو کائناتو مالک یوازې الله دی حکمران یوازې الله دی خبره ویجو ډېره معقوله ده خبره انساني عقل ته ډېره نږدې ده ما ته وګورئ چې د یو سړي په غاړه کې پټی د غلام پرتی انسان په خپله غلام دی نو چې د ده په غاړه کې پټی د غلام پرتی نو دی د غلام دی او شریعت اسلامي وایي چې ته به ځان د غلام کېنه ځان به د نوکر کېنه ته به د مالک او د آقا نوکر او غلامې چې هغه دا پیغام قبلومه د تا په دعوت باندې لبیک وایم د تا ملګرتیا شروع کوم د تا کلمه وایم د تا جماعت او پارټۍ کې شاملېږم نبی کریم علیه الصلاة والسلام هم پارټي جوړوله جماعت یې جوړو ډله یې جوړوله ګروه یې جوړو خو څنګه ګروه هغه انقلابي جماعت چې چا د خدای په ټوله دنیا باندې اسلام بیرغ پورته کړو چا د خدای په ټوله دنیا باندې اسلام جنډه بلنده کړه نبی کریم علیه السلام ورته بچیا ته یې د کوم ځای اول جواب ورکړي چې زه خو چې د حبشې او د سودان راغلی د تا په دې ښار کې د فلاني سردار سره نوکر یم د هغه غلام یم هغه په قیمت اخیستی یم زما پلار هم د هغه غلام دی زما مور هم د هغه غلامه ده زه هم د هغه غلام یم ټول خاندان په غاړه کې د هغه پټۍ پرته ده نبي کریم علیه السلام ورته بچیه ستا هغه مالک خو ما ته معلوم دی جهان حرامي دی هغه خو زما ډېر شدیدترین مخالف دی هغه ځان له د خدای په ځمکه مستقل خدای جوړ شوی دی نو که ته دا ما والا خبره قبوله کړې نو هغه به د ډېرو دردوي ډېر به په تکلیف کې سیدنا حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ ورته جواب ورکړي چې دا الله پیغمبره چې هغه ما دردی بدن به مې دردی او تا چې کومه خبره وکړه دا مې زړه قبوله کړې ده زه لا محاله دا کلمه وایم نبي کریم علیه الصلاة والسلام د هغه لاس راواخیسته خپل دست مبارک کې کېښود بیعت باندې خو پوهېږئ که نه بیعت باندې پوهېږئ تاسو سبزر صاحب نه بیعت کړی دی که نه د هغوی په لاس کې ملا ایښودی دی دا یو مسلسله سلسله نبي کریم علیه الصلاة والسلام پورې رسېدلې ده او بیا مولانا صاحبزاده محمد صدیق صاحب دامت برکاتهم یو جانب ته که د یو مجاهد خانقاه سجاده نشین او پیر او مرشد دی نو بل جانب ته خانداني اعتبار سره حسیني سعاداتو کې دی او د حضرت سید آدم بنوري رحمه الله په اولاد کې دی حضرت سید آدم بنوري رحمه الله د شیخ احمد سرهندي مجددي فاروقي داغه خلیفه اجل او خلیفه اعظم دی
او ما ته وګورئ جی دا غوی پیری او موریدی دا غوی ارشاد او استرشاد هغه فقط وظایف نو فقط اوراد نو فقط خانقاه کې ناست نه و ما تاسو ته وې چې د دې خانقاه تاریخ د جهاد دی دا سلسله جهاد والا دا خواجہ احمد فاروقی سرهندی حضرت مجدد الفسانی په نامه باندې چې دنیا پیژني دا هغه سړی دی چې دا اکبر دور کې داغه د دجل تلبیس او داغه د فریب او شیطانت خلاف لومبه را پاسېدو او ورته وی اکبره ستا دا عقیده د الحاد او د تزندق دا چې ته کلمه بدله د وحدت ادیان په نامه چې نن نه بعد وای چې لا اله الا الله اکبر خلیفۃ الله وینا قیامت پورې یو کلمه ده لا اله الا الله دا سنت تیز لا اله الا الله لا اله الا الله عزیزان او دی هغې نه بعد چې کله جهانگیر هم په دا مسلک د روانېدو اراده وکړه نو حضرت خواجہ سرهندی رحمه الله د هغه مقابلې ته راووته د بابر بادشاه د هغه سترګې واچولې او د ګوالیار د قلعې دیوالونه نن هم د خواجہ سرهندی رحمه الله د جهاد او د قربانۍ ګواه دي نو حضرت سید آدم بنوري رحمه الله د حضرت مجدد الفسانی رحمه الله خلیفہ ارشد حسینی سید دی د پلار طرفنا او مشوانه افغان دی د مور د طرفنا مور مشوانه پښتنه وا او پلار حسینی سیدو حضرت سید آدم بنوري صاحب کرامت ولی دی هغه سره دی چې کوم سره په خپل دور کې د 10,000 افغانانو سره په لاهور کې دیرو شاهجهان ته چا خبر او رسوله ورته وی چې ګوره دې سړي د پښتنو فوج تیار کړی دی حکومت د ناخلی شاهجهان خپل نائب سعد الله خان چې یو خالص دنیادار سړیو دا ورولېګو چې دا سړی وګوره سید آدم بنوري رحمه الله ستلقین ورته د آخرت د زهد ورغ وکړو خدا سړی خو دنیادار سړی د آخرت په قدر قیمت باندې نه پوهیږي ډېر هغه او شاهجهان ته وی چې سړی خطرناک دی واپس یې ولېږه حضرت سید آدم بنوري ته شاهجهان حکم وکړو چې ته لاهور پرېږدوه او واپس خپل وطن ته روان شو هغه ځای نه حجاز مقدس ته لاړ روضه اقدس د رسول پاک ته لاړ حرمینو کې منځونه وکړل حرمینو کې عبادات وکړل او بیا د هغې نه بعد وفات شو الله تعالی دې رحم پې وکاندي عزیزانو نو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې دا خانقاه د حسیني ساداتو خانقاه د سید آدم بنوري رحمه الله د اولاد خانقاه او عزیزانو د ساداتو مقام څه دی د کوم شی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره نسبت هغه څومره محترم دی تاسو وګورئ جی بزرګانو کې یو بزرګ دی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت الله علیه د جمعیت العلماء هند بزرگ دی علماء دیوبند کې دی اکابرین ملت کې دی چاور ته پنی راوړي د پڼو رنگ هغه گویا شین رنگ د شنې کپړې جوړې پڼې وي حضرت مولانا گنگوئی رحمت الله علیه ډیر احترام سره واغستی او بیا یې شیشې والا الماری کې بند کړي کال بعد هغه سړی راغی حضرت گنگوئی رحمت الله علیه ته وایي چې حضرت دا پڼې خو ما پخپو کول نه راوړي دي تاسو یې پخپو کوئ نه حضرت گنگوئی رحمت الله علیه ورته بچیا ما د رسول پاک په قبر مبارک باندې د قبه او د گنبد رنگ شین کتل دی هغه شین رنگ د خپو لاندې راوستل د گنبد توهین دی ته وایي عشق دی ته څه خلک را پاسي هغه وایي علماء دیوبند ګستاخان رسول دي په خدای قسم په عصر حاضر کې په 13 صدۍ کې د علماء دیوبند غو عاشقان رسول څخه پیدا شوي دي د علماء دیوبند یو سرخیل حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند آپ فرمائے جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر 2-4 امید لاکھ ہے سب سے بڑی امید ہے کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے چلتا پھروں اور مروں تو کائے مدینہ کے مجھ کو مرغور مار وہی او زما محبوب ٹولوائی صلی اللہ دا سنا شوق سنا صلی اللہ
چې او زما محبوبه په جهان او دنیا کې چې څومره کمالات موجود دي دا الله ستا په ذات با برکات کې راجمع کړی دي او ستا څومره کمالات دي یو انسان کې هغه کمالات مجموعاً دا سره نشته او حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ دویم خبر کئی کہ امید لاکھ ہیں سب سے بڑی امید ہے انسان چې ژوندې بلا امید نه چې یو لوی بلډینګ به جوړوم یو غټ موټر به اخلم یو لوی جاګیر به پیدا کوم یو عظیم تجارت به جوړوم یو لوی عہده به پیدا کوم دا او دا کار به کوم دا تقاضی وي که نه اوس دا انسان بلا امیدونه حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرمائی چې انسانی امیدونه خو په لکونو دي خو زما د ټولو امیدونو سردار او مشر امید دا دی کہ کائے مجھ کو مدینہ کے مرغور مار چې زما غوښې د مدینې منورې مارغان او ماران او چینجي وخوري ځکه چې هغه ستا د کلي دي ستا مرغان ستا د کلي دي ستا ماران ستا د کلي دي ستا پیشوګان ستا د کلي دي زه خپلې غوښې په هغې خرول ځان دپاره خوشبختي او سعادت ګڼم او ورپسې دریم شعر وایي چې جیوں تو ساز سگانے حرم کے چلتا پھروں جیوں تو ساز سگانے حرم کے چلتا پھروں اور مروں تو کائے مدینہ کے مجھ کو مرغور مار زما تقاضا دادا چې ژوندی یم نو چې ستا د خاص پو پیشوګانو سره ملګرتیا نصیب شي او چې مړ شم چې زما غوښې ستا د وطن د سپو پیشوګانو خوراک شي نو کم سړی چې د مدینې منورې سپي او پیشو سره ګرځېدل ځان دپاره سعادت ګڼي خپله غوښه په هغه خرول د آخرت خیر ګڼي داسې سړی ګستاخي رسولي که عاشق رسولي جی او عجیبه خبره ده یو سړی د مدینې طیبې په مارانو لړمانو خپلې غوښې ورخرول غواړي نو دا به ګستاخ رسولي او یو سړی د پیغمبر په مسله ولاړ امام پسې مونځ نه کېږي نو دا به عاشق رسول به بی تفاوت راز کجا استاب کجا دا عجیبه خبره ده تمہاری زلف میں آئی تو حسن کہلائی تا ته د پیغمبر مسله باندې ولاړ سړی ګمراه کاری دا د ایمان کومه مرتبه او کومه درجه ده زمونږ دا عقیده ده چې د پیغمبر په مسله باندې ګمراه سړی نشي ودرېدی دا وسره یا نه جواب راکوئ جی د پیغمبر په مسله باندې هلته ګمراه سړی نشي ودرېدی ملحد سړی نشي ودرېدی زندیق سړی نشي ودرېدی ہاں البتہ آپ کے رشتے کہیں اور ملے ہوں گے ستا ربط په چېرته بل ځای سړی دی به فساد او فتنه جوړه کړي ورنه دا زه دوه خبرې کوم یو دا چې د نبي کریم مسله الله د ګمراه د قدمونو نه محفوظ ساتلې ده یوه او دویم دا چې پیغمبر پاک باندې چا یو وار ایمان ناوړه د حضور لیدلی دی هغه بیا مرتد شوی صحابو کې یو سړی هم بیا مرتد شوی او عبدالله ابن خطل غونې سړی که مرتد شوی دی نو فی الحقیقت هغه مسلمان شوی نه و په منافقت راغلی کله به ستا جماعت ته ستا پاټی ته د مخالف سړي ملګری ستا د خپو د والو لپاره راننوځي ځان نه به ستا کارکن جوړ کړی ستا نماینده به یې جوړ کړی دې دپاره به راننوتی چې ستا جماعت او ستا دې پاټی او دې دیني مشن ته نقصان وررسوم نو عبدالله ابن خطل غونې خلک دا د پیغمبر علیه السلام مشن ته نقصان رسولو دپاره کلمې ویلې وه د صحابو صف کې ځان راننوستی و نو عزیزانو عرض مې کو چې سیدنا حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ کلمه ویلا چې لا اله الا الله محمد رسول الله د نبی کریم علیہ السلام محفل روان شو کور ته لاړو دروازه والا دروازه بند هغه جانب نه مور आवाज ورکړ حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها هغه आवाज ورکړ چې بچی مکان کا لیکن انتظار کا زه غسل کې مصروف یم چې فارغ شو بیا دروازه در کلاو کم چې کله دروازه کلاو کړه حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ نوته د مور نظر پریوت تندی باندې ورته بچی ته خو نن د معمول نه زیات خوشاله ښکاري او د تور تندي کې یو روښانه رڼا ښکاري ایمان راوړو سره د مسلمان تندي کې یو رڼا پیدا شي سیماهم فی وجوههم من اثر السجود
او جی دا د سادات صاحبانو نکو حضرت سید آدم بنوري رحمه الله د تندی باندې د معتقدین او مریدانو ته ډېر زمانه پورې لفظ الله بلی کله ښکارېده او چې کله یو مرید ورته دا خبره ورکړه حضرت آدم بنوري رحمه الله هغه ته وایي دا ښه نه وکړل چې د دې خبرې تذکره دې وکړه او بیا الله نه وغوښتل هغه لفظ الله هغه داخل د تندي ته ورننوته او ظاهر د تندي نه مخفي او پوشیده شو. او عزیزان تاسو ته یو نوې لطیفه ووایم د اسلام آباد کې یو غټ هسپتال د اسلام آباد پولی کلینیک د هغې کارډیالوجي سپیشلیسټ د زړونو ماهر د څه ماهر د زړونو ماهر هغه گویا پرون نه بله ورځ اخبار کې لوی تفصیلي خبر راغلی وه چې الله تعالی د انسان زړه داسې جوړ کړی دی چې دی دا پړک تاسو به کله کتلی خادی په موقع یا د خوشحالۍ په موقع دا بجلو والا قمقمې ولګوي نو یو بورډ یې لګولی هغه بلپونو بلېدو سره خوش آمدید یا خدا حافظ یا په خیر رالی یا ویلکم یا داسې جملې هغه بلپونو بلول سره ښکاره شي او چې بلبونه مړه شي نو هغه جمله پټه شي نو هغه ډاکټر هغه یو زړه د اپریشن موقع باندې گویا خلکو ته ورښودو چې دا وګورئ په دې محتم حادثه باندې چې دی که نه دا پړک وایي دا زړه پړک وایي نو دوی کې دا رګونه په داسې انداز الله فټ کړي دي چې هغه پړک سره لفظ الله ښکاره شي او چې کله زړه راغون شي لفظ الله پټ شي یعنې پړک سره لفظ الله ښکاره کېږي د هر انسان زړه کې د مسلمان وي او که د کافر وي ها البته زړه قبول کو هغه لفظ الله صرف د مؤمن او د کافر زړه ولا قبولیت مقام ورنکو. حدیث قدسی کې راځي الله فرمای ما وسانی ارضی ولا سمائی ولكن وسانی قلب المؤمن. الله فرمای ما لازم کې ظاهران کو ما لاسمان ظاهران کو ما خپل ډېرې د مسلمان په زړه کې واچولې ما خپل ټینټ د مسلمان زړه کې ولګو. صاحب فرمائے چې دل کے آئینے میں ہے تصویر جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا خپل بچی ته او زما بچیا د تا په تند کې ما تلل ناشنا رڼا ښکارې سما ملده ورته مورې د دې پیغمبر متعلق مونږ اورېدل نن زوړله مړه د خبرې مې واورېدې او زړه مې ومنلې چې دا دې ټیک وایي نو ورغلم لاس کې مولا لاس کې خودو بیعت مې وکړو او کلمه مې وویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله. الله یې د مور قسمت جګاو کړ ورته وې بچیه که ستا خوښئ نو ما هم ځان سره واخله دې پیغمبر له مې ورسوه زم دغه لار غوره کوم چې کومه لار تا غوره کړه. حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها خپل بچی سر را روانه ده چې کله راغله نبی کریم علیه الصلاة والسلام دا محسوس کړ چې بوډاګانې ډېرې قهرجنې لکه د دې بچي په کلمه ویلو چې دا غوسه شوې ده نو ورسره راله او ما ته وایي چې دا ډېرې رانه ولې ګډوډ کړو لکه تاسو بعض اوقات داسې ناپوهه غوندې سادهګانې بوډاګانې که نه او تبلیغ والا دوستان راشي بچې والا فیروزه کې بوزي نو هغه وایي دا ستاسو مشر کم یو دی مشر دا ته وایي بېکاره کار دی نشته زمونږ غوا دغسې ولاړه ودرېدله دي دا مونږ له زوی هم ګډوډ کړو زوی دې مونږ هم او عزیزانو دا بوډا مور او پلار چې ورته لار کې رکاوټ جوړ شي نو خدای ذوالجلال دې بیا رحم وکړي نو مونږ کلي کې یو کس و هغه کور ته راغی نو مور ته وایي بېبې ما خو تبلیغ والا سره 4 میاشتې ولیکلې هغه ورته ها وی 4 میاشتې وی خدای دې روکه 4 میاشتې دې ولیکلې دا میخه ادا کلبه ادا غوا اجوار افلانې شي افلان دا به څوک سنبالوي نو هغه ورته مورې دې لپاره خدای شته که نه نه خدای چاله ګوډونه نه کوي او نه چاله غوان ساتي نه بځې مړه جومات ته بوډۍ راله ورته دا تاسو ټول بېکاره یې نو زما زوی هم بېکاره کوي دی به نه سي نو 2 ورځې پس هغه زوی بیا راغی ورته مور یو بل چلو شو زما وی یو دوستو سعودي ته تللی و نو ګوره ما پسې ما نه تپوس نه کړ او ویزه راپسې راولېږله چې ته سعودي ته راشه دلته مونږ سره ډېره اعلانو کړې ده پکې 100,000 روپۍ میاشت ده او د 2 کالو دپاره ویزه لګېدلې ده نو وی زه خو ورته جواب لیکمه چې دلته زمونږ میخه غواګانې جوار پټي دا ټول ګډوډېږي نو زه راتلو ته تیار نه یم نو مور یې ورته نه نه بچیه بس ځان تیاروه د هر څه به خدای سنبال کړي نو هغه ورته وایي چې عجیبه خبره ده
چې دین د پاره تم نه خدای چوټي کړي وا او چې دنیا د پاره تم نو خدای ګوټ ته بړې واله اوس بس لاره شروع کی ګوټ با کوي میخه بالا شي او غوا مړې قلبه مړې نازیزانو زمونږ دغه فکر دی الله تعالی زموږ حالت باندې رحم وکړي او ماته یو ملګری وي ورستیا دي تبلیغ ولا ته پیسې ملاوي نو ما ورته ورستا پیسې نه دي خوښه سره وینه دي خوښه امیدي خو خلک کوی دی له پیسې ورکاین نو ما ورته مې ملګری ستا پیسې خوښه دي ویاو ما په حلال او حرام یې که بس چپی ورپسې وینه بس خو یې چرته نه پیدا کړنو نو ما ورته چې مستزان لزدکی او جنازه ځان لزدکی او خوراک د انسان په شان ځان لزدکی ګرځیدل د انسان په حیث ځان لزدکی نو دا به دیوم فائدہ وشي پیسې بازار سره نه داخل کړل کې بد کار دی نو ماته کار خو خدای خدا چې کم خو جمعات لر شي پیسې په ډیر ورکړي نو ما ورته ملګریا دا چې سړی په اولین فرصت کې تلس میاشتې ورکړي بیا پیسې ډیر ورکړي ناغوی تلس خو ډیری سلور ورکم سلور میاشتې ورکړي مړه چې واپس راغی چې چا ورته دا خبره زین کې جوړه داسې په قهر خو ورته کنه نو ما عزیزانو عرض میکو آخری خبره چې حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ ځان سره خپل والد راوستا نبی کریم علیہ السلام ته وی چې دا الله پیغمبر الله را سره احسان وکړو مور مې هم را سره اتفاق کړي دې کلمه ویلو باندې چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویلا پیغمبر علیہ السلام په کلمه ور ویلا مور لاړه د پلار په درک کې شو حضرت صہیب رضی الله تعالی عنہ حضرت صہیب وکړو ورته مور او زوی دواړو کلمه ویل دا غواړو چې دا خیر الله تعالی هم درکې زما خاوند دی او د پلارې هغه وی راځه بوډا امر روان شو پیغمبر علیہ السلام ته کې ناستو کلمه ویلا لا اله الا الله اوس دې خاندان باندې دې دین د پاره ستیر شو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دعاګانې کولې رحم الله آل یاسر چې الله د یاسر په ټول خاندان باندې رحم وکړي لقد اوذوا فی صدیق ما لم یوذ احد مثلهم او الله ستا په لاره کې په دې خاندان باندې هغه تکلیفونه او مصائب تیر شو چې دا تکلیف په بل چا باندې دین لپاره تیر شوی نه دی حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها په لار روانه ده ابو جال ظالم راضي ورته وی بوډای تام د هغه محمد گمراه کلمه ویل ده صلی الله علیه وسلم دا گمراه کلمه تام ویل ده ته ملګری شي مړه داس یو خزی والا ګټوي کنه دا تور وګدا دای راواغستا حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها د بدن په کمزوري سبانه اواله هغه برچی سره حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها شهید شو اسلام کې لومبنه شهیده او لومبنه مسلمانه خدا چې دین د پاره قرباني ورکړه زمونږ دغه پاکه مور حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها ده او عزیزانو زوی حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ خپل مالک کافر ورته بسر وټ کې واچولې اور به ورته بلکو انګار به جوړ کو حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ هغه سر وټ کو به واچو او حضرت عمار بخپل واقع بیانوله چې هغه سر وټ کې انګارې هغه په زما د بدن په ډلو باندې مې سنځو به الله را پاسولم او د املا به کسانو ته خودله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور کې چې کله دی په جمعات تراغه جمعات د حضرت عمر دارالخلافه وا د حضرت عمر پریزیډنسی وا خلک وای مولیان په سیاست سکی وای دا څه کنه وای جواب راکوي کنه وای دا څه کنه وای دا څوک وای چې د چا په ذهن کې فرنګي جراثیم چولې دي چې څوک دا نه غواړي چې د خدای پسمه کړي د خدای نظام راشي کنه مونږ وایو چې سیاست دا بنیادی طور د جماعت نه وته د جماعت د دې لومبنه تربیت غاړه ځکه سیاست دی ته وای چې د عوامو د مرزینه بغیر به حکومت د چا نه مانی حکومت به چا اوس دا خبره مونږ چرته نه زده کړې ده که یو سړی په زور راځي او په دې مسله ځان نه امام جوړي نو دا غي امامتي مونږ تسلیمو وای جواب راکوي جی نو شریعت دی جماعت کې مال تربیت راکو چې که په مسله باندې جابر او غاصب امام نه مني نو په حکومت کرسي باندې به جابر او غاصب حکمران هم نه مني دا تعلیم مونږ چرته نه واغسته جماعت نه او کو حکم او امام ستا پر رائے او په مرضی راشي ټول قوم په متفق شي خو چې هغه کله راشي نو د خپل مرضی قانون په تنافس کوي چې تر اوسه به تاسو مصباح او دس کو اوس به بے او دس کو
تر اوسه به تاسو قبلې ته کو، اوس به زه نور خاطه ته کوم. تر اوسه به تاسو د ماسپښین مونځ زوال نه پس کو، اوس به زه ټکنه غرمه باندې کوم. تر اوسه به تاسو رکعت کې یو رکوع دوه سجدې کولې، اوس به یو سجده او دوه رکوعګانې کوم. نو بیا دا قوم چې دا امام منتخب کړی دی په اتفاق کې راوستی دی، دی د هغه منلو ته تیار دی؟ ورپسې ودرېږي؟ جواب راکوئ که نه؟ ولې نه ودرېږي؟ ورته وایي ته مونږه منتخب کړی یې، خو دې مسله باندې به د الله او د پیغمبر ښودلې طریقه نافظوي. نو دې ما ته تلقین راکړه چې که د جومات مسله باندې منتخب امام د خپل مرضی قانون مسکې نشي نافظ کولی، نو د حکومت کرسی باندې منتخب ښځه او منتخب سړی د خپل مرضی قانون په مملکت باندې نشي رایج کولی. او که نه دانسته تو هغه امام صاحب خطا شي د ناستې په ځای ودرېږي یا د ولاړې په ځای کښېني، نو مقتدیان یې معاف کوي؟ جواب راکوئ. فتح ورکوي، سبحان الله، الحمدلله، التحیات، الله اکبر، مختلف اوازونه ورته. او چې څو پورې نیخ کړی ني نو دې مسلې مونږ ته تلقین ناکړه چې حکمران باندې به نګراني کوي چې کوم ځای دی نادانسته غلطي کوي فوراً بوله فتح ورکوي او برملا به چغه وباسي. جمعیت العلماء اسلام په دې اساس دغه د امامتۍ تقاضي او د امامتۍ ذمہدارۍ په مملکت والا سیاست کې گویا هغه مخ په وړاندې کوي. او د دوی دستو بازو تنظیم د دې نوجوانانو تنظیم جمعیت طلبه اسلام چې فکری کار کوي، الله تعالی د هغه نوجوانانو په ځوانو کې خیر او برکت واچوي. ځکه عزیزان دې کالج او یونیورسټۍ ته چې نوجوانان لاړ شي هلته داسې فکر ورکړي چې ګمراهي کړي، او چې کوم کس جمعیت طلبه اسلام سره وابسته شي هغه د کالج او د یونیورسټۍ په ګنده ماحول کې د رسول پاک خبره کوي، د الله خبره کوي، د شاه ولی الله خبره کوي، د عبید الله سندي خبره کوي، د هډې مولا صاحب خبره کوي، د حاجي صاحب ترنګزی خبره کوي، د حاجي محمد امین خبره کوي. دا د جمعیت علماء اسلام او د جمعیت طلبه اسلام تحریک دی. عزیزانو حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر دربار ته براغه، دربار شو جمعه، دا جمعات فوجي چونې هم دغه جمعات دفتر هم دا صدارتي محل هم دا وزیر اعظم هاوس هم دا سرکټ هاوس هم دا د سفارتکارو د استوګنې ځای هم، یعنی هر حکومتي کار په دغه نبی کریم علیه السلام جمعات کېده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله حضرت عمار براغه ورته پاسېده وی جاء سیدنا، دا زموږ سردار دی او ځکه سردار دی چې دین د پاره د قربانۍ دا د تامو خلکو نه ډېرې زیاتې دي. او بیا به ورته روریا لږ دې خلکو ته خپله شاوخه. نو د حضرت عمار رضی الله تعالی عنه په بدن کې دوه ګوتې ځای داسې نه و چې هغې کې سروټ کې سوړه نه وه جوړه کړې، ګوته پکې نه ننوته. او نبي کریم علیه السلام یو موقع باندې په لار را روان دی. اخري خبره حضرت عمار په دې سروټ کو انګارو باندې پروت دی. نبي کریم علیه السلام باندې د هغه د غوښې بوی ولګېد. حضور پاک صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوښې روانې شو او سر باندې دا صدر مبارک واچو او سترګې پټې کړې او یو ناره یې ولګوله چې یا نارو کونی بردم و سلاما علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم. او اورا عمارم دا اللہ دا پارا پتا پروتے، ابراہیم اللہ دا پارا تا تدر پریوتے پاغ گلزار سے عمار بانم گلزار شا. نوزت عمار فرمائی چې د پیغمبر علیہ السلام د دې خبرې نه بعد زه به په اور واچولم خو ما ته به د اور احساس نه کېده، هغه اور به زه سوځولم نه. دې وجې هغه صاحب فرمایي چې د نمرود آتشخانه ورته ګلزار شوه، د نمرود آتشخانه ورته ګلزار شوه چې کردار د سلو نه و په خلیل کې او کلیم نه دی چې بشي د نیل نه پورې او د فرعون موزي بزي پرو د نیل کې. نو عزیزانو ستاسو وړاندې د قرآن کریم آیت مې ویلو چې ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى چې کله حق واضح شو بیا د پیغمبر مقابله مخالفت کو د صحابه د لارې نه علاوه بل لار دی واسطه. الله فرمایي نوله ما تولى، زه به د ګمراهۍ د لارې ته وسپارم، ونصله جهنم، جهنم ته به ورسوم، وساءت مسیرا، دا ډیره ناکاره لار ده. عزیزانو د ذاتي اصلاح لپاره تاسو ټولو مسلمانانو ته زه اپیل کوم چې د ذات اصلاح غواړئ نو تبلیغي جماعت سره وخت لګوئ.
دا زمونږ د اکابرو طرف نه مونږ ته تلقین او وصیت دی چې تبلیغي جماعت سره ذاتي اصلاح لپاره وخت لګوئ او د نظام تبدیلی چې غواړئ د جمعیت العلماء اسلام چې د علماء دیوبند جماعت دی، د حضرت مفتی محمود جماعت دی، د حسین احمد مدنی جماعت دی، د حاجی صاحب ترمزی جماعت دی، د حضرت شیخ الهند جماعت دی، د عبید الله سندھی جماعت دی، د شاه عبدالعزیز جماعت دی، د حضرت شاه ولی الله جماعت دی، د مجدد الفسانی جماعت دی، د انبیاء جماعت دی. ځکه فکر هغه دی کوم فکر چې دنیا کې انبیاء علیهم الصلاة والتسلیمات خورو نو تاسو به دوی ملاتړ کوئ. دا خبره خو تاسو ما سره وعده ده که نه چې د الله د دین نظام دا د خدای په ځمکه باندې نافذ او جاری او ساری شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى في مقام آخر: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بخمس أمرني بها الله عز وجل: السمع والطاعة ولزوم الجماعة والهجرة إلى الله ورسوله والجهاد في سبيل الله. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن السلطان والإسلام توأمان، فالإسلام أس والسلطان حارس، وما لا أس له يهدم وما لا حارس له يزيع. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جناب صدر محترم، قابل احترام حضرات علماء کرام اور دی مجلس دیر گران قدر مسلمانان ورونو، دانلنا اجتماع د جمعیت علماء اسلام د بیرغ لاندې د استقبالیه په عنوان باندې منعقد ده او تاسو وړاندې وکتل چې د ښار معززینو جمعیت علماء اسلام سره د شاملېدو اعلان وکړو. د هغوی د شمولیت د اجتماع ته مزید رونق ورکړو. عزیزانو، سیاست د جمهوری ممالکو د ژوند یو لازمه ده. د هر طبقه افراد هغه څه نه څه طریقې سره په دې دوړ او منډه کې شریک دي. جمعیت علماء اسلام دا هم د دغه میدان یو شهسوار جماعت دی، خو د دې جماعت او د نورو جماعتونو منځ کې ډسټینکشن، امتیاز او فرق څه دی؟ او جمعیت علماء اسلام د نورو جماعتونو مقابله کې مونږ ورته ترجیح او فوقیت ولې ورکړی دی؟ عزیزانو، انسان د خپل فطرت په حواله متمدن دی. د دې لفظ تقاضا باهمي انس او جوړ دی، او دغه جوړ چې د ګڼو کسانو منځ کې پیدا شي هغې باندې بیا د جماعت اطلاق کېږي. او دغه جماعت چې ځان له یو نصب العین او هدف متعین کړي چې زه دې هدف ته رسېدل غواړم، بیا دغه جماعت ته نظریاتي جماعت ویل شي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل: ید الله علی الجماعه، دی الله تعالی تایید دا جماعت سره شامل دی. او وی فرمایل: علیکم بالجماعت والاطاعه، تاسو باندې لازم ده چې ځان جماعت سره وتړئ. او جماعتي ژوند کې دا لازمه ده چې د جماعت اطاعت وکړئ، د جماعت خبره ومنئ. اگر چې کله به جماعتي خبره ستا د ذاتي رای خلاف وي، خو چې کله ته د هغه جماعت ورکر جوړې، د هغه جماعت رکن منبر جوړې، بیا ستا ایماني وظیفه دا ده چې هغې فیصله باندې به آمنا و صدقنا وایې. عزیزانو ورونو، ذهن کې خو مې خبره ډېره اوږده ده او دا غواړم چې تاسو دوستانو ته خبره په دماغو کې واچوم او بیا مو دا ډیوټي ولګوم چې فلیبلغ الشاهد منکم الغایب. دا ما والا خبره
دا बरदे कूर चार दीवारें पूरे महसूर नहीं, दा बदे पूरे महदूद नहीं, दा एक्सटेंड के दा बनूर दोस्तान तरह से, वरना क़यामत पौरत द अल्लाह पर निस्बत मसूल और जिम्मेदार चेदा को मैं खबर तार तक करे वा ता नूर सूर मुसलमानानो तो रसूला उस अजीजानो जमात सुमरा हम शेर और जमात जुड़ेगी संगा दे अल्लाह ताला हर पैगंबर अलैहिस्सलावात व तस्लीमात चे कल हम दुनिया तरा गले दे द दावत पा असास आग मलगिरी पैदा करी दी और आग मलगरुला ब्या हगत जमात और पाटे शिकल वर करे दे और द आग जमात पर जद्दोजहद अगर रियासत और हुकूमत तश्कील करे दे और द आग रियासत और हुकूमत पर असास द पूरा आलम इंसानियत दा गई द फला द पारे तगुदो करे दे। अजीजान उरू उस दावत से दे नो दावत माना बलना खुद पारा बलना डोडाए तरफ से दावत वरकोल, चाय तरफ से दावत वरकोल, नेकई तरफ से दावत वरकोल, बदाई तरफ से खलक बलल उस ददीब बललो अगर नफ्स उसूल के सफरत निश्ता अलबत्ता कुमशे तरफ से दावत वरकीगी अगी की भी फर्क। लिहाजा हर दागी जमात या हर दागी फर्द अगर सिमिलर किस्म उसूल पलई अगर मुशाबे किस्म उसूल पलई आग दावत के अगर दा जान साबित वाई चिजदा बलन ताता हद दर्जे इखलास सरदर को और दा कम शेत चिदरा बलम दा जान दे पारा बेहतर गणम ताम दी बेहतर है कि जान सर शामिल और आग दावतदार की अगह तलवस दा कोशिश कई चिमादा खबरा पमुदल्लल और मुबरहन अंदाज तरह द आर्गुमेंट्स और द दलाइल उड़ा के द दे मलगरी पर ज़हन के वरवा छोड़े और जिदानु che da दावत ब्या कला दी तरफ ता दावत हुई न दी सर यो बल शे शरीसी और आग शे तो वही दर्द दिल, आग शे तो वही तड़प, आग शे तो वही खैर खाही। पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाई अद्दीन अन्नसीहा दीन द अवल न आखिर पूरे फ्रॉम ए टू जेड द अलिफ न या पूरे दाद खैर खाही नुंदे कालू लिमन या रसूल अल्लाह चार पारा खैर खाही। पैगंबर अलैहिस्सलाम जवाब और कई लिल्लाहि व लिरसूल व लिआम्मतिल मुस्लिमीन दे अल्लाह खैर खाही उज्जा होता यो मोहताज बंदा अल्लाह द पारा से खैर लटोले जा होता यो मोहताज बंदा पैगंबर इस्लाम द पारा से खैर लटोले शु। हजरात मुहद्दिसीन फरमाई लिल्लाह अल्लाह द पारा खैर खाही माना दादा हासिल दारे छे द अल्लाह द हाकिमियत द अल्लाह द मक़दिरत द अल्लाह द सुप्रीमेसी द खुदाई द सॉवरेंटी द अल्लाह ताला द हाकिमियत आला तसव्वुर खल्क तरूशनास कवल छे गुलाबा द अकीदे खबरदारा छे हुक्मरान यवाज अल्लाह दे सिवाय द अल्लाह ना दबल चा द हुक्मरान तसव्वुर यो सरे कद कुर्सी पनास्ता ताबा निजान हुक्मरान जोड़वी यो सरे द दौलत पर बलबूते ताद पारजान हाकिम गणी यो सरे द जागिर पासास ताबा निजान हाकिम जोड़वल वारी या यो सरे द दीनी इल्म पर बिना जान न मजहबी ठेकेदार जोड़वल वारी और ताबा ने मुसल्लत के दल वारी। सूरह अल-फातिहा जमा होता बार बार दौलत सो करते मानस के वायु अगीद दे द्वार तस्वरात खातिमा उतरा। वे फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लुम्बे तौसीफ और लुम्बे जिक्र दा अल्लाह पलफ्ज़ अल्लाह छे मुश्तक़ उलूहियत ना मानाए दादा छे शरीयत इस्लामी दाद ब्राह्मणिज्म दागी तसव्वुर पकी निस्ता छे जब ताला सर्टिफिकेट तो तब जन्नत दे और कबाम बड़ा ब्राह्मण ताला सर्टिफिकेट दर में तो ब्यास्ता जन्नत से ताल्लुक निस्ता जमुलायम जब दिन वाला खिदमत को तो दुकानदार स्ताद दिन खिदमत से ताल्लुक निस्ता जमुलायम पटके में वाले दे जब दिन वाला कार को तो जमींदार स्ताब दिन से दा जोड़ नहीं
شریعت اسلامی د لفظ الله تصور سره فاتحه دی بلا فسره د برهمنزم تصور او کانسپټ ختم کو دا ټوټلی ابالش کو. او دویمه خبره رب العالمین چې شریعت اسلامی د امپیریالیزم د امریت د ډیکټیټرشپ د دې قطعاً تصور ختم کو چې ګلابا اسلام کې د شهنشاهیت تصور نشته، اسلام کې د امریت تصور نشته، اسلام کې د ډیکټیټرشپ تصور نشته، اسلام کې د امپیریالیزم تصور نشته. ځکه واحد امپایر او واحد امپرر، واحد سپریم، واحد ساورن، واحد حکمران، دا صرف ذات الله بزرگ او برتر دی. جمعیت علماء اسلام په دې اساس عمده تصور د مسلمان خبر باندې پوهیږي خو ګورځان پوهیږي ان شاء الله. ځکه عزیزان عالم وای دیتا چې خبر زده کی اوس ما ته بلس مسلې یادي زه د لسو مسلو عالم مولانا عبدالمجید ندیم صاحب ته 1,00,000 مسلې یادې دي د دې 1,00,000 مسلو عالم دی. مولانا زاهد صاحب ته 1,00,000 یادې دي د 10,000 عالم دی. او تا ته 2 یادې دي تر 2,000 مسلو عالم دی. او هر عالم ذمہ داری دا ده چې دا کوم ذکر کړی دا حضور پاک فرمای بلغوا عني ولو آیا ما طرف نه برسه یو مسله دی ولني تا دی یو ذکرې دا یو برسه دا ستا وظیفه ده، دا د ټول امت اجماعي او اجتماعي وظیفه ده. نو خبره باندې بزان پوهوي ان شاء الله. زه دا غواړم چې ستا ذهن کې دا خبره ځای ونیسي. عقیده دا ده چې حکمران به یوازې څوک وي؟ الله. حاکم او مقتدر به یوازې څوک وي؟ او الله تعالی دې رحم وکړي، رب مغفرت کرے. عجب آزاد مرتا مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود سے رحمت اللہ علیہ لا سخفون ابھی لپارا انہی ولو شو پہ باند ٹرک ورقے جولو شو پہ باند قاتلانہ حملے اسوی پہ باند اتحامات و الزامات لگے دل. لیکن اغوے کہ میں نے رب العالمین کے ذات پہ قسم کاری ہے ما حلف کرے کہ دا تصور با عموم آئین کی بہتر جوم کہ حاکم اعلیٰ بیواز اللہ بھی مقتدر اعلیٰ دا بیواز اللہ بھی. دے حضرت مفتی محمود کردار دے کہ وضاحت سرا نندتا پا آئین کی لکلی دی کہ all kinds of supremacy and sovereignty go to Allah Almighty. اس دی وی جملی لکل دا پارا مفتی محمود دا سمر جرندو نصر ہوتو مولانا غلام غوث داروی دا سمر مصائبو نراتیر شو. عزیزہ دا یو طویل داستان دے تشکیل و تدوین فن میں حفیظ کا جو حصہ ہے یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. یو طویل داستان دے دا 2 منٹو خبر ندا دانا یو سادہ جملوا دا اولی کرشوا دا دے شاعتا یو لوی طویل تحریک او یو لوی تاریخ دا قربانو ولار دے. خوزیدانو آئین کی اولی کرشو چه حکمران با یواز اللہ وی اور کرشی مونگ دا آئین خبر کو بیا خلق وی دا مولیان دا اسلام نزیاد دا آئین دا آیان دی. دا مونگ ورطو ملگریا پا اسلام لاما سر حکمران متفق ندے، سیاسی جماعتوں متفق ندی، او پا دے آئین را سر سیکولر پارٹیزم اتفاق کردے. وہ سزیدہ تچے کم دے خبرہ خپل سٹرسکے خپل خبرہ ویلیویبل ثابتے خپل خبرہ دا طولو غالی تورتو کے بیا با اتفاقی شیر آخری چه پا آغی بانی کنسنسس راغلی آغی بانی یونانی مستی طول متفق شوی او دا شے دا تاوران دے دا آئین دا صحیفی پتوگا بانے پروکتے. او مونگا وایو چه کدغ آئین عملاً امپلیمنٹ شو نو پاکستان کے بس صرف اللہ والا نظام ہوئی دا بل نظام با بیا تصور نوی. او نظام ما طرف تو گو رہی اس دا خدای نظام دا دے یو فطری اب او دا دے یو فطری شے دا دین علاوہ دا انسان تخلیق و اختراع دا انسان جوڑ شے دا دے یو غیر فطری شے. او مثال تاس تدرکم دا غوی دا پارا فطری دا زادہ شنی ٹانٹی او اچ بوس خولل شنی ٹانٹی او اچ بوس خولل او دا انسانانو دا پارا فطری دا زادہ غنم وڑا کول او غین روٹای پخول اس کا دا گیا دا دے راوڑا او انسانانو تروا چولا چیتا دا شنی ٹانٹی وشویا یو میاس پی دا ٹانٹی اخروا دتا بکرانک بیماری لگی زکا چی دخ پلا فطری غذا پری خودا غیر فطری شروع کردا. دا سپی دا پارا فطری غذا دا غوخا خوراک اس دا غوخا دا سپی پزای بانے وہی دور اخروا اگر تا بکرانک ڈیزیز او ناقابل علاج بیماری لاحق کی گی. نو لکا سنگا چی پا مشاہدہ و محسوس عمل کے دا فطری خوراک پزای غیر فطری خوراک تالا بدنی خوراک در کئی
بدني تکلیف درکړي بدني فساد پیدا کوي د فطري نظام په ځای غیر فطري نظام دا به ستا مسایل الجاوي دا ستا مسایل سلجاولی نشي او زیده بیا دویمه د لعنت خبره ده چې بیا مونږ د دې غیر فطري نظام موجودګۍ جزئي پسې لګېدلي یو خرابی لټو دا شی خراب دی د دې اصلاح کول پکار دي او دا شی خراب دی د دې اصلاح کول پکار دي او دا شی خراب دی د دې اصلاح کول پکار دي معذرت سره ما وویل مونږ ماشاءالله الله تعالی توفیق راکړي دا تبلیغي جماعت دا ډېر نیکان خلک دی د دوی دم خم سره نن دعوت والا خبره تامه دنیا کې عامه ده خو ما وویل ګلابونو که سړی په اوږه بستره والي نو په دې ملک کې دې سره د بسترې ګرځولو او سره د ډېر لوی صلاح او تقا بیا حرام خور وي که ملا مدرسه کې ناست دي دې سره د ډېرې بزرګۍ بیا حرام خور وي که طالب خپل کور بار پرېښودی سره دې دومره لوی قربانۍ دې بیا حرام خور وي که دوکاندار ډېر احتیاط سره خپل ټول کوي سره د دې بیا حرام خور وي اوس ته به وایې چې دا څنګه څه قاضي ده ستا د ملک مالیاتي نظام د الف نه یې پورې د سود په لعنت باندې ککړ دی او کوم مالیاتي نظام چې د سود لعنت باندې ککړ وي د هغې شایبه د هغې بوی د هغې ریبا د متقیانو مال ته هم رسېدلي او د خدای پیغمبرو فرمایل چې ربا دومره لوی لعنت دی چې د دې بوی هم په کوم مال لګېدلی حرمت یې پکې پیدا کړی نو ما وویل باید چې څو پورې نظام او فاونټین د دې بهتري دي شوي دا ټوټلي یې باله شوي ني نو جزیه یو شاخ رانیول د هغې اصلاح کول دا خرابي ده دا خرابي ده څنګه همه داغ داغ شد پنبه کجا نه هم اوس په ځای د دې چې دغه سپریټو والا مالک ځای په ځای په زخم لګې یکایک ورته معدې ته ورډوز انټي بیاټک ورننه باسه چې دا ټول زخمونه چې دا سپټیک شوي دي چې اټومیټک ریټیک شي دا عزیزه جمعیت علماء اسلام جدوجہد کوي دې دپاره چې دغه نظام والا فاونټین دغه نظام والا سرچشمه دغه نظام والا منبع دا تبدیله کی چې دا ټول خباثتونه ختم شي عزیزان اوس جمعیت علماء اسلام ما تاسو ته جماعتونه بلا دي څه دوستان به مونږ لګیا وي هغه یې نعره لګوي مونږ چې د غریبانانو لپاره جدوجہد کوو خو ما وی میر کیا ساده ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لوڑے سے دوا لیتے ہیں عجیبه خبره ده چې دا د غریب خبره څوک کوي د لاس او شونډې دا به چېرته د غریب په وینو سرې خو به ني دا خو به هغه درنده سرمایهدار نه چې لکه د خامار په سرمایه پروت دی دا خو به هغه جابر جاګیردار نه چې په میلیونو د هغه په جاګیر کې گویا بسونه او ټرینونه چلیږي او د هغه په څنګ کې د هغه غریب هاریان هغه په خوب په یبله په سر توړ په بدن پر بل او په خېټه باندې اوږې تږي ګرځي حضرت مفتی محمود رحمت الله علیه فرمایل چې کوم اسلام د عمر دور کې د سپینو ګنه برداشت کوي هغه د انسان دا توهین او تحقیر څنګه کولی شي او دا توهین او تحقیر څنګه برداشت کولی شي نن خلک مونږ ته وایي مونږ وایي معاشي فلسفه وړاندې کوو مونږ وایي خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره انسان ته ګوره او د هغه اکونامیکل فلاسفي ته ګوره د هغه معاشي فلسفې ته ګوره د بهترین معاش خبره دا شریعت اسلامي کړې ده چا کړې ده شریعت اسلامی کرے دا اللہ کرے دا دا اللہ پیغمبر کرے دا ځکه عزیزه ستا پروردگار چې د تا خالق دی د تا د تقاضو نه ډېر واقف دی او ستا تقاضې به څنګه پوره کېږي په دې فنکشن کې هغه ډېر ماهر دی لکه تاسو ته مثال درکړم دا ما وړاندې دا شی پروت دی ټیپ ریکارډر اوس دا ټیپ ریکارډر چې کومې کارخانې یې جوړ کړی او دی کله په خپل بیګ کې بند لومبی چې دې ملګري دا د دوکان نه اخیسته نو ورسره یو دومره بوکلیټ یا پمفلټ یا لیفلټ هغه ورسره موجود و هغه پمفلټ او لیفلټ هغه د دې ټیپ ریکارډر د دې دستورو د دې آیینو د دې د فنکشنینګ طریقه وه چې دی به چلی څنګه دا مایک والا تار به له دې ځای کې ورمنډي دا بجلی والا تار به دې ځای کې ورمنډي دا فلانی بټن به ریکارډینګ وخت کې کته کړي د غږولو وخت کې به دا فلانی کته کړي ریورس دپاره به دا فلانی پرس کړي د فارورډ دپاره به دا فلانی پرس کړي اوس عزیزه که ته دغه لیفلټ او دغه بوکلیټ یکایک اګنور کړي بالای تا کې کېدی دې چجې ته ورغورځې او د ځانه څه خپل فکر ور جوړ کړي چې دا مایک والا تار دا دغلته د بجلی دې پلک جوړ کوم د بجلی دا تار دا دې مایک پورې ورتړم او ورننه باسې مې نه صرف دا چې دا ټیپ ریکارډر به خپل فنکشنینګ نه کوي بلکې د دې مایک به دې هم بیړه غرکه کړي او د ټیپ ریکارډر به دې هم بیړه غرکه کړي ټول به بلاست شوی سوځېدلی وی چې کله ټیکنیشن له یوسي هغه وایي تا پې ډایرکټ کرنټ را پرېښودی دی خدای دې ورکړه
نو اوس عزیزه دغه ورکوټه غوندې چې به مشکل 1.5 فوټ داسې پلن دی او 1 فوټ په کته باندې پلن دی دغه د 1.5 فوټ ضرب 1 فوټ مربع سټیټ او مربع ریاست د دې دپاره که هغه رالیږلی بوکلېټ او ډیفلېټ د هغې مخالفت وشي نو د ده بیړه غر کېږي د دې دومره لوی کائناتي نظام دپاره د خدای رالیږلی بوکلېټ او ډیفلېټ او پمفلېټ او د خدای رالیږلی نظام چې کله تا بالای تا کېښودی دی عزیزه د کائناتو نظام کې به دنګاني فساد بني بدامني بني حقوق به نه پامالیږي خون خرابه بني د انسانیت تحقیر به نه کېږي د انسانیت جنازه به نه وځي یقینا به وځي نو عزیزانو ورونو زمونږ عقیده دا ده چې حکمران یوازې څوک دی الله دی خو د بدقسمتۍ انګریز په دې ملک کې 1.5 کاله پاتې شو هغه په یو شی محنت وکړو ځکه هغه 1857 کې کتلي هغه چې کله 1607 کې لومبی راغی اوس صورت شهر کې لومبنۍ تجارتي کوټه یې واغسته ایسٹ انڈیا کمپنۍ او د زمانې لوی مبلغ حضرت الامام ولی الله الدهلوي رحمه الله د اسلام سیاسي او معاشي نظام د خپلو تعلیماتو رڼا کې مسلم امت ور یادو هغه ته دا خطره وه چې که دا سبق تازه خواهی داشتن گرداغ های سینه را گاهه گاهه باز خان این قصه پارینه را که دا پارینه تعلیمات دا مولیان دی خلکو ته بیا ور په یادی نو بیا زما د قدم ټکاولو دپاره ځای نشته بیا څه دی پاتې کېدی لہذا هغوی توجه وکړه یو پوینټ ته موږ به په جمع باندې کوو دلته کې دې جومات کې دې دپاره عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس دا د عقیدې مسله ده چې حکمران یوازې الله حاکم یوازې الله اوس ګلابونو هغه انګریزان 1.5 کاله محنت دا وکړو چې د دین سیاست سره تعلق نشته کرسچیانټي د چرچ نه دا یو کانسپټ رایستی و چې د دین سیاست سره تعلق نشته دین د منځونو نامه ده دین د وظیفو نامه ده دین د رهبانیت نامه ده دین کې به صرف پریس جوړېږي د پریس نه علاوه ستا نور څه فنکشن نشته او دا تصور یوازې عیسایت ورکړی نه و عیسایت ډیولپ ارتقا یې وله ورکړه ورنه بعینې دغه خبره حضرت شعیب علیه السلام ته خپل قوم کوله قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء ته خو بزرګ سړی مونځونه کې ملا صاحبې امام صاحبې خطیب صاحبې جومات کې ناست دی عبادت خانه کې ناست دی ستا عبادت ستا بندګي ستا تقوا ستا صلاح هغه تا ته دا خبره ښودلې ده چې ته زمونږ په دنیایي معاملاتو کې هم عمل دخل کوه ته زمونږ دنیایي معاملات هغه هم چېړه حضرت شعیب علیه السلام ورته وویل چې د پروردګار طرف نه زه مکلف په دې یم چې د خدای رالیږلی شریعت دا د ستا د ژوند په هره شعبه کې عملي کړم عزیزانو اوس دا د عقیدې خبره ده چې حکمران یوازې څوک دی الله خو انګریز دلته فلسفه کې کامیاب شه چې دین او سیاست سره یو بل جدا جدا کړل لہذا مولا سره مولانا عبدالمجید ندیم سے کہ دے میدان سیاست کے سوکو گوری واقعی بہت اچھے مبلغ ہیں لیکن بھائی یہ سیاست کے میدان میں کچھ بس فوری تو ناپسندے گئے دھاروش بلکہ جماعت کے خوکل تاسو وہ ووٹ کے طریق مسجد میں سیاسی باتیں کرنا مسجد کی بس سیاسی خبریں نه کې او زه دا وایم چې په جومات کې سوای د سیاسي خبرو نه بله خبره کول ناروا دي جومات کې به صرف سیاسي خبره کوي بغیر د سیاسي خبرې نه د دین هغه د دین حیثیت څه پاتې نه دی د رسول الله علیه السلام ژوند اول نه آخر پورې والا سراپا سیاست دی حضور ځکه وفرمایل الدین السیاسه دین د سیاست ګرځول دی او نبی کریم وفرمایل كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبي خلفه آخر وانه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء د بني اسرائیل سیاست د انبیاء اولاد کې پیغمبر بلاړو خلا پیدا شو الله بل پیغمبر لګو معنی بعد بل پیغمبر نشتا خلا و سیاسی پیدا کیږي وسيكون خلفاء معنی بعد به زما خلیفګان وي اوس مولا صاحب خلیفہ دی د فتوی خبرې نو مولا صاحب خلیفہ دی د بانګ اذان اقامت خبرې نو مولا صاحب خلیفہ دی د نکاح او طلاق مسلې نو مولا صاحب خلیفہ دی او چې کله د کرسۍ مسلې نو بیا مولا صاحب ته وایي تاسو موږ جماعت درکړل کنه نو ما په دا تیر الیکشن کې ملګرو ته یو خبره کوله ما زمونږ په دې مسله ډېره موده وشوه اوس به لغونې موږ ورته ټرانسفر وکړو ما اوس به لږ موږ ورته ټرانسفر وکړو تاسو لږ دې مسلې ته راشئ موږ دې بلې بلا ترک پیدا کنه په موږ دا شی بد راځي که خیر الله دي او ما ورته وویل ما ګلابه خبره ورته دلیل کوو ته دا خو منې چې دا مسله دې راکړې ده وی او ما دا هم منې چې اجتماعي او اتفاقي راکړې ده وی او ما وی ګوره دغه مسله چې رسول الله علیه السلام
سیدنا حضرت ابوبکر ته د یو مزد دپاره ورکړه نو 1,40,000 صحابو د مصلی اتباع کې د حکمرانۍ کرسی حضرت ابوبکر ته وړاندې کړی موږ ستا لاس باندې بیعت کوو ما ورته وویل چې اسلام خو دا تصور راکړی دی چې د اقتدار کرسی دا به مصلی پسې ګرځي د اقتدار کرسی نو که ته ما ته وایې چې ملا صاحب ته سیاست کې څه کوې نو ستا خبره بې وزنه ده زه حق په جانب چې تا ته ووایم چې چټیه ته څه کوې په خبره نه پوهېږي قرآن باندې نه پوهېږي سنت باندې نه پوهېږي نظام باندې نه پوهېږي ته راغلی او ته د قوم رهبر رهنما او ناخدا جوړ شوی زمونږ محترم وړاندې تاسو ته د غالب یو شعر وي چې پهچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو خو ما وویل هغه وخت مې ذهن ته راغله چې زه به